دا درته وایو چې لنډې ګټې موږ ته افرونه کېږي. اوس مې اودس ته لمونځ مر وکړه، قبله دار یې د کوم والا ده او حفظ مې کړی ده او علم مې کړی ده او په منبر چې نیږ او دار نه خبر دي، ټول سره خبر یو، پټ پټاڼي نه کوو سره. دا درته وایو پارټۍ لاندې جمع سو، لنډې ګټې ته زور مه کوو، دا مو نور خوارۍ او تباهۍ مو. پارټۍ لاندې سا چې دې پارټۍ تابعدار یې، که یو که لس یو پارټۍ چا ډر د زه مې تابعدار یې، ځینې دا د تابعدار تا ته به څو زرو افر کېږي او ما ته یې لکاو او تر کروړو او تر 2 کروړو افر کېږي. اوس زه نه کوم دا کار، ځکه چې موږ ټګي پرګي ته نه یو وتلي، موږ دا چا پلاران به مو نسي کولی. موږ حضور علیه الصلاة والسلام عزت ناره چیګه کړې ده، موږ هغې پاره جیلونه تېر کړي دي او دا د 2 روپۍ ښکاره کړي، بیا دې په هغه باندې زه نظریه پرېږدم. دا کار مه کوو، نه به یې زه کوو نه به یې تاسو کوو. پارټۍ تابعدار سو چې پارټۍ حکمي، چې تا مشرانو حکمي، هغې پسې لاړ شه دی چې د فایده ده. موږ تا نقصان نه غواړو، تا فایدې ته ګورو. موږ وایو چې هر لحاظ باندې چې جماعت سره، ټولای سره، اتحاد سره او اطاعتي پارټۍ پسې تلګي تاول، بیا هغې چې فایدې بیا به ته مضبوط ښکارېږي. تاسو حقونه موږ نه وایو، موږ تاسو حقو ته غله نه یو. موږ دا عذاب یې دومره نه دي هغه چې موږ هر وخت تاسو ته خدای رسول یادوو او نن مو د زړه چې بل څه شی پرېږي. نه بیا به موږ دغې خړې علاقې ته راغلي نه وو، موږ به لاهور یا کراچۍ نیولې وه، موږ به دغې علاقې ته راتلو. بیا دا درته وایو چې پارټۍ سره جماعت سره شکر په دې باندې ادا کوو چې ټیم به لګېږي. انشاءالله العزیز تاسو ته پته ستا ټولو پارټیو نه زیات امیدواران یې لبیک پر ولاړ دي پاکستان کې او انشاءالله وځي به. موږ دا درته وایو چې اوس نه یې ملګرتیا وکړو، سختو چې یې ملګرتیا وکړو بیا به انشاءالله راحت راځي شاته. خدای پاک دې تاسو موږ ټولو دنیا ښه کړي، آخرت مو دې ښه کړي، خدای مو دې رښتونه ملګري کړي، خدای مو دې رښتوني نظام ملګري کړي، خدای مو دې ظالمانو ملګرتیا نه وساتي. آخر دعوانا الحمدلله رب